رزق د کم طرف راوړي. کم از کم هر کور کې دا خلک غواړي چې یاره زه سحر خپلو بچو له سغله خو تیاره کړم که نه، او ټول ماشومان دا د یو بل سره سیالي کوي، زمونږ کره تالې راغی زه به مونږ کره تالې وړم، ماشومان خوشحالېږي. اوس داسې ماشومان دي چې د هغو کره تالې را روان دي، خو د دو د کور نه چا کره تالې نشي تللی، ځکه چې دو خپل پخلی نه دی کړی. د قیامت په ورځ باندې به الله رب العزت له څه جواب ورکړي؟ زه خو قسمه قسم خوراکونه کوم، ما خپل بچی د ګوتې نه نیولی دی او په بازار کې ګرځوم او میګا مارټو کې ګرځوم او یو دکان ته وردن نه کوم بل دکان ته وردن نه کوم. خو ما چېرته دا ونه وی، مونږ همروز یو ځای ته تللو، ما سره مې دا زوی و، دا خبره ده صرف د دغه دپاره کوم، نور مونږ ځان له غریبانان خلک یو زموږ سره هېڅ هم نشته، خو صرف د دې دپاره کوم چې بهي مونږ له داسې خلکو احساس کول پکار دی. مونږ په هغه لاره باندې تلو، ماښامې و هر سړی په دې کې و چې د چکر ځای و که نه، نو هر سړی په دې کې و چې یاره دا رزق یو ځای ته ورسوو، دسترخوان خور کړو، ملګري یو ټول چې کینو. نو ما یو ماشومه پکې ولید، هغه ماشومه ناسته ده او پاپړ یې خواره کړي دي، پاپړ په شاپورو کې بند کړي دي او دغه شان ماشومه ناسته ده. نو موږ هر سړی خپل خوشحاله و، ما هم ډونګۍ اخیستې ده، بل هم ډونګۍ اخیستې ده او بهي روان یو چې موږ چکر له ځو او دلته به کینو، د سیند په غاړه باندې خوراک به کوو. یاره قسم به الله ما چې هغه ماشومې ته وکته که نه، او د هغې هغه زیات نه زیات هغه پاپړ زیات نه زیات چې ډېر حد و نو 15-20 پوڼۍ نه وې. نو एकदम زما دا قدمونه نه دي، دا داسې ون خطا چې دا ماشومه هم د چا بچی دی که نه، دا هم د چا لور ده که نه، او دا ماشومه ناسته ده، دا د اذان ته لږ ټیم دی، او دا ماشومه ناسته ده په دې انتظار ده چې څوک به راشي او زمانه به دا پاپړ واخلي. دا پاپړ به د ورځې دا څونه خرڅ کړي، زیات به زیات چې خرڅ کړي د 1000 روپو به خرڅ کړي، د 2000 روپو به خرڅ کړي، دا به پکې وګټي څه. مې ګوره مونږ څونه په سور کېو، څونه په مزه کېو. ما هغه ماشوم ته مې بچې ورشه مې لږ پاپړ ځان له والی دغه جینۍ نه، زما هغه زما ته ما خو پاپړ نه یو خوښ، مې خدایه پاک اوس ده څه ووایم. بیا مې هغه خپل زوی سیټ ته کړو، پوه مې کړو، ما ورته بچې د دې پاپړو مقصد دا نه دی چې ستا پاپړو درله شوې، خو د دې مقصد دا دی چې د دغه ماشومې مدد وشي. که زه یې ورله داسې ورکوم چې دا واله بچې 50 روپۍ، دا واله بچې 100 روپۍ، نو دا ماشومه به په سواله دده شي، بیا به خوی خراب شي، بیا به صرف سوال کوي. خو که چېرې د دې نه موږ دا سوداګانې اخلو او د هغې قیمت وله سیوا ورکو، د هغې قیمت 50 روپۍ جوړېږي، زه وله 100 ورکوم، یقینا چې دا ډېره لویه ګټه ده. د داسې کورونو غم وکړو، د داسې کورونو غم وکړو، فکر وکړو چې بھائی زما په ګاونډ کې داسې دی. نو ها مولانا صاحب وایي چې بھائی تاسو د اختر په شپې ورکئ یا د اختر په ورځ ورکئ. نو زه دا وایم چې بھائی بهتره خبره دا ده، ښکلې خبره دا ده چې د اختر نه یې مخکې ورکړه. روژې میاشت شروع شوې ده، په هره ورځ کې دې ورکړه، که په 2مه روژه دې ورکړه، که په 3مه دې ورکړه، که په 15مه دې ورکړه، خو زه وایم د اختر نه یې دومره مخکې ورکړه چې دغه غریب سړي به ځان له بچو له خو بېسه وکړي که نه.